آغا خلق چې میلاد مصطفی منی یا نه منی، خو د رمضان په میاشت کې هغه هم جماعت ښایسته کوي، هغه هم د قرآن عظیم شان د ختم شپې دپاره اجتماع جوړوي. هغه خلق چې میلاد ته بدعت وایي، ناروا وایي، همغه خلق هم د ختم القرآن دستربندۍ جلسې جوړوي، د قرآن عظیم شان د ختم په ورځ را غونډېږي، دستربندي د بخارۍ دپاره په پټو کې جلسې جوړوي، که جماعت نه په یو عام پټیو په بازار کې جلسه جوړوي، هغې ته سټیج جوړېږي، هغې ته ډیکوریشن جوړېږي، هغې ته یو جلسه جوړېږي. ولی؟ ځکه قرآن عظیم شان د الله رب الجلال نعمت دی د امت ته، او په دغه نعمت او په رحمت باندې باید مؤمنان خوشحال وي. موږ د قرآن عظیم شان په جلسو نه یو خفا. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انا انزلناه في ليلة القدر. دا شپه د قدر ولی عزتمند د قرآن کریم پکې نازل دی، د لوح محفوظ نه بیت العزت ته راغلی دی. دا رمضان میاشت ولی بهتره ده؟ علت د بهترۍ څه شی دی؟ انزل فیه القرآن، دی کې قرآن عظیم شان نازل دی. اوس قرآن عظیم شان نعمت الله رب ذوالجلال دغه نعمت چې کومه شپه او کومه میاشت کې راولیږه، هغه میاشت په نورو میاشتو بهتره ده که نه ده بهتره؟ جواب راکړئ. نو په دې میاشت کې صاحب قرآن دنیا ته راغلی دی، دې میاشت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا دی. دا میاشت به په نورو میاشتو څنګه فضیلت نه لري؟ دې ته د عزت او د شرافت په نظر دی ولې ونه کتلی شي چې قرآن عظیم شان کومه میاشت کې راځي هغه د عظمت موږ ته مسلمه ده، لیکن صاحب قرآن چې دنیا ته راځي هغه سر کې معظمه او مشرفه میاشت ده. زما معززو دا خلق سر نه خلاصوي په خبره باندې. د جمعې دا ورځ په مسلمانانو کې د عظمت ورځ ده که نه ده؟ جواب راکئ راته. هغه ملا صاحب، هغه شیخ القرآن، شیخ الحدیث لقب چې ځان ته ورکوي، ولو که شکل دی یو زمیندار دی خو ځان ته به شیخ القرآن وایي، دغه شي باندې شیخ القرآني مه شرموئ، دغه نه شیخ القرآن دی نه شیخ الحدیث دی. الله شیخوخت هغه چاته ورکوي چې هغه ته بسطت د علم او د جسم وي، الله تعالی هغه کې نورانیت اچوي. د احادیثو خپل یو نور دی، یو ښایست دی، یو زینت دی. زما معززو، هغه څوک چې دې میلاد ته بدعت او ناروا وایي، هغې ملا نه تپوس وکړه چې د جمعې ورځ خاوند د عظمت ده که نه ده؟ تاسو هم پرې پوهېږئ عظمت ده که نه ده؟ تاسو ورکې چوټیانې د دکان کوئ که نه کوئ؟ په هغې کې دې ورځ ته د شرافت او د بهترۍ په نظر ګورئ که نه ګورئ؟ بخاري شریف حدیث دی، علت د عظمت څه شی دی؟